بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د امازون سیلرانو امید لرم چې ټول به روغ جوړ یې. دې نه مخکې ویډیو کې مونږه شپمنټ پلان ډسکس کړی و د سنګل اس کی یو لپاره چې مونږه یو قسم پروډکټ په یو کارټن کې د امازون ویر هاوس ته لیږو، نو د هغې څه طریقه کار دی هغه مونږه په ډیټیل سره په هغې باندې یو ویډیو ریکارډ کړې وه. امید لرم چې تاسو په هغې باندې پریکټس کړي او ځان به پرې پوه کړي. اوس په نننۍ ویډیو کې مونږه ملټیپل اس کی یو په یو باکس کې لیږو. لکه ستاسو واړه پروډکټ کې مثال کې او تاسو په یو کارټن کې دوه قسم پروډکټ یا دوه نه زیات درې قسمه څلور قسمه دا تاسو په یو کارټن کې لیږئ د امازون ویر هاوس ته د څه لپاره چې په تاسو باندې شپینګ چارجز چې کم دی د امازون چې کم ای ټي ایس والا چارجز دي دا کم راشي. ځکه که تاسو یو کارټن کې 10 یونټ هم کم از کم لیږئ که نه نو په تاسو پسې به دا 7 درهم 8 درهم دا د ای ټي ایس چارجز راځي. خو که په دغه کارټن کې تاسو ملټیپل پروډکټ بیا واچوئ، لکه تاسو پکې دوه قسمه درې قسمه پروډکټ واچوئ نو په هغې پسې هم تاسو دغه 7 درهم 8 درهم چارجز په تاسو پسې راځي. نو دا ویډیو زمونږه د دې لپاره دا چې مونږ به څنګه ملټیپل اس کی یو په یو باکس کې د امازون ویر هاوس ته لیږو او هغې له به شپمنټ پلان څنګه تیارو. ډېره امپارټنټ ویډیو ده. تاسو به راشئ د منیج آل انوینټري ته، څنګه چې مونږ پرون څنګه شپمنټ پلان تیار کړی و که نه، بس په دې کې لږ فرق دی، دومره پکې نشته دی. د منیج آل انوینټري به تاسو راشئ او تاسو به ورته هغه پروډکټ سلیکټ کړئ کوم چې تاسو شپمنټ پلان تیاروئ. ګوره د دې پروډکټ هم زه شپمنټ پلان تیاروم او د دې پروډکټ هم زه شپمنټ پلان تیاروم په یو باکس کې. ښه ګورئ اوس را به شم دلته سلیکټ ګروپ ایکشن پر موږ دا ډسکس کړی و. د لاندې نه سیکنډ نمبر ہے سینډ اور ریپلینش انوینټري، په دې باندې به زه کلیک کوم. اوس په پرونی ویډیو کې مونږ دې له ټمپلیټ جوړ کړی و مخکې. اوس چې مونږ کله ډبل اس کی یو په یو کارټن کې دغه کوو اچو نو دې له مونږ ټمپلیټ نه کریټ کوو. ها دلته کې دا زما سره دا ټمپلیټ دی، دا په اسانۍ سجاد نومونه ورنه ورکړی و که نه، دا به زه دلته کې انډیویجول یونټ ته راولم. انډیویجول یونټ په اسانۍ مې انډیویجول یونټ ته راوستو او لاندینۍ په خپله انډیویجول یونټ کې دی. اوس دلته ماته باکس هیډن دی، باکس ماته هیډن دی او په یونټ کې به زه ولیکم د دې پروډکټ زه لیږم مثال کې په یو کارټن کې زه 10 یونټ یې د دې اچوم. ټیک شو، د دې پروډکټ هم زه په یو کارټن کې 10 یونټ ورسره د دې هم ایډ کوم. لکه په یو کارټن کې زه 10 د یو قسم پروډکټ او 10 د دې بل قسم پروډکټ زه ایډ کوم. دا به هم زه ریډي ټو پیک کم او دا به هم زه ریډي ټو پیک کم. څنګه چې مې دواړه ریډي ټو پیک کړله نو دې نه بس په زه د دې لیبل یې ډاونلوډ کړم. دا یې پرنټ آل اس کی یو لیبل، په دې باندې به زه کلیک کړم. نو زه به دلته کې فارمیټ تاسو چینج کولی شئ، دې ځای تاسو فارمیټ چینج کولی شئ. زه په 44 اپ کې ډاونلوډ کوم. ها په 44 اپ کې زه ډاونلوډ کوم. دلته کې د دې لپاره 10 لیبل دا ما سره پرنټ شولې، صحیح ده. او د دې لپاره به زه 10 لیبل پرنټ کړم. دا ما سره لیبل پرنټ شولې. زه ګورم چې څنګه ما سره لیبل راغلي. د ډاونلوډ ته به راشم، دا زما سره 10 د یو پروډکټ لیبل راغلی او 10 د دې بل هم شته دی. اوس په راشم بیا د شپمنټ پلان دا به زه کټ کړم. اوسو لکه چې ما لیبل ډاونلوډ کړلې، اوس په دې نه زه مخکې څه کوم ہے پیک انډیویجول یونټ، په دې باندې به زه کلیک کړم. په پیک انډیویجول یونټ چې ما څنګه کلیک کوم نه، اوس مخکې ګورئ. ها اوس زمانه په دې نیکسټ ډسپلی کې څه غواړي، دلته کې دا یو کارټن راغلی دی، خالی کارټن دی. دلته کې دا ملټیپل کارټن دی. دلته کې مال دوه آپشن راکړي دي ته وګورئ. everything will fit into one box، وي تاسو دا دوه قسمه پروډکټ په یو کارټن کې اچول غواړئ او کنه ملټیپل باکسز will be needed، په تاسو دا ملټیپل باکسز والا سلیکټ کوئ. لکه دې ته وګورئ لیفت رائټ سایډ لیفت سایډ ته وګورئ او رائټ سایډ ته وګورئ. رائټ سایډ ته چې کوم دي نو ملټیپل باکسز دي او لیفت سایډ ته سنگل باکس دی. نو دا دوه آپشن کې به تاسو یو سلیکټ کړئ. اوس مونږ دا ملټیپل اس کی یو په یو باکس کې لیږو. دا لیکچر زموږ د دې لپاره دی. نو زه به دا یو سلیکټ کړم everything will fit into one box، دا ورته ما سلیکټ کو. زه په یو باکس کې دا دوه قسمه پروډکټ اچوم ځکه چې په ما پسې د امازون شپینګ کاسټ ای ټي ایس چې کم چارجز دي هغه کم راشي. دلته کې زمانه د باکس ډایمنشن غواړي، نو دا به ولې زه ورکړم 15 سانتي میټر، دا به هم ولې زه ورکړم
15 سانتي میټر، دا بوله زه ورکړم 20 سانتي میټر، او دلته کې زما نه ویټ غواړي نو ویټ په بوله زه ورکړم 4 kg. صحیح شو؟ دا تاسو ډایمنشن دلته ورکړئ، دلته کې به د ویټ ورکړئ او د دې نه پس په دا کنفرم پیکینګ انفارمیشن په دې باندې به کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کو نو لاندې به تاسو کنفرم اینڈ کنټینیو باندې کلیک کړئ. کنفرم اینڈ کنټینیو. ٹھیک شو. اوس په ما ته دې نه پس نیکسټ ډسپلی کولاو شي. اوس ګورو چې په هغې کې زموږ نه څه غواړي. نور سیم ټو سیم طریقه کار د دې او د هغې یو شان دی، بس په دغه لږ ځای کې چینجینګ و چې everything will fit in one box او everything will fit in multiple boxes. حقا سیم طریقه راغلی دلته کې small parcel delivery SPD 7.15 او دا چې دی نو less than and full truck loaded LTL FTL. دلته کې ماته وایي چې ستا small parcel دی، د دې به ستا نه امازون چارج کوي 7.15 درهم. 7.15 درهم باندې که زه اګري یم نو حقا سیم طریقه ده. دلته کې به زه دا ټیک مارک هم وته چې بالکل دې ته زه اګري یم. accept charges and confirm shipping په دې باندې به زه کلیک کوم. ماته وایي چې 7.15 درهم به ستا د اکاونټ نه مونږ چارج کوو چې ته دا پروډکټ د ATS په ذریعه باندې د امازون ویر هاوس ته لیږې. نو که 7.15 درهم ته تو اګري نو په دغه باندې کلیک کا. ما ورته چې بالکل اګري یم، ځکه چې دونه د امازون ATS والا ګاډي راځي او ما ته اسانتیا جوړي زما نه پروډکټ وچتې نو بالکل ورته اګري یم. اوس په دلته کې راشم، دلته کې به ورته پیک اپ کانټیکټ چې کوم دی نو چینج کړم. په دې ما چینج باندې کلیک کو. دلته کې تاسو کو ځان سره نه ایډ کړئ نو په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به ځان سره ایډ کړئ. که تاسو ځان سره مخکې نه ایډ کړي نو حقا یو کم یو چې تاسو سلیکټ کوئ ورته هغه ورته سلیکټ کړئ او بس تاسو دلته کې اپلوډ شي. صحیح شو؟ د دې کس نوم او د نمبر هر څه دلته کې راله. اوس په دې له څه کوم، اوس په دې له زه بک کارګو پک اپ ډیټ اینډ ټایم دې له به زه اوس ډیټ راوالم. د ATS لپاره به زه ډیټ راوالم چې زه په کم تاریخ باندې د ATS ګاډي په ما پسې راشي چې سامان ویسي. نو هغې له به زه دلته کې ډیټ سلیکټ کوم. اویلیبل کې 23 هم شته دی، 24 25 26 ما ورته 23 سلیکټ کو. 23 مې ورته سلیکټ کو. دلته کې تاسو ورسره لاندې ټایم هم چینج کولی شئ او ټایم صحیح شو نه کوي زما لپاره. او دلته کې به زه بیا I agree کوم. I agree او accept charges and confirm. 23 ډیټ ما د دې لپاره اوس راواغستو. صحیح شوله؟ اوس ما ته څه پاتې شوله؟ اوس ما ته صرف او صرف د باکس لیبل پاتې شو. دا د باکس لیبل دی، دا به دلته کې پرنټ کما. حقا د پرونی په شان شپمنټ پلان طریقه ده، خو لږ معمولي غوندې فرق پکې دی. دا ما د باکس لیبل ځان له پرنټ کو. هغه وختینه چې کومې وي هغه د پروډکټ دپاره لیبل وي، په هر یو پروډکټ باندې ورکوټې لیبل لګي. او دا یو چې کوم دی نو دا د باکس لیبل دی. دا د باکس لیبل به په کارټن باندې ولګي او په پروډکټو باندې به هغه وړې لیبل ولګي. او د ATS والا ګاډي والا به کالو کې په 23 تاریخ باندې چې کوم نمبر ورته موږ منشن کړي او تاسو کې چې پروډکټ تیار دی بس یې سوکل د کالو چې به دوی چې بالکل او پروډکټ تیار دی راشه پسې بس ګاډي والا به راشي پروډکټ فولور کوي به چې امازون ویر هاوس ته او کم از کم په 12 غنټو کې په 24 غنټو کې دنه به تاسو پروډکټ لایو شي. ډیره انفارمیټیو ویډیو ده، خپل هم در سره وګورئ 2-3 پیری چې پوه شئ او د خپلو امازون سیلران چې کوم تاسو دوستان دي د هغو سره هم شیر کړئ چې د نورو خلکو هم پیدا شي او خلکو ته اسانتیا جوړ شي. ٹھیک ده، د بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. په بله ویډیو کې به انشاءالله مزید نور ډسکس کوو چې مخکې به مونږ څه کوو د امازون چې کوم کورس مونږ شروع کړی دی په دې کې به نور مونږ څنګه مخکې ویډیو ریکارډ کوو. د خپل ځان ښه ډېر خیال ساتئ او مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام.